السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر ملګری مونږ ته د ویښتو متعلق ډیر میسجونه کوي چې یاره قاري صاحب مونږ ته د ویښتو متعلق هم داسې څه وظیفه وښایه، داسې قسمه مونږ ته عمل وښایه چې مونږ پې عمل وکړو چې زمونږ ویښته مزیدار شي. ډیر خلک شته دی شوقیان چې ویښتې پرېښي یا دغه شان هغه ډېر زیات خفه وي خپلو ویښتو ته. اکثر داسې وي چې ویښتې نه وي ګنجې وي مخې ته، یا داسې وي د هغه ویښته وي خو یا دوه سرونه کوي یا ډېر نري شي، یا داسې قسمه خلک هم وي چې د هغې ویښته چې څومره غټېږي نو دومره د هغه د ویښتو کلر هغه چې کوم دی بدلیږي، یعنې هغه ویښته کلر بدلی. نو د هغې دپاره مې ډېره بهترین او ډېر اسان عمل دی. انشاءالله دا چې څوک وکړي د الله په حکم سره به د ده ویښته ډېر مزیدار بشي، ښایسته بشي. موږ ته به بیا دعاګانې کوي. هېڅ سره نه غواړو زموږ یوټیوب چینل که سبسکرایب کوئ او که نه سبسکرایب کوئ هېڅ خبره نه ده، هېڅ درنه نه غواړو، خو صرف دا ویډیو وګورئ ځکه چې ستاسو پکې فایده ده. فایده په دې ده چې تاسو دا عمل وکړئ. انشاءالله ویښتو چې څومره هر قسم مسله وي ستاسو ویښتو کې انشاءالله د دې وظیفې سره به د دې عمل سره به انشاءالله ستاسو د ویښتو هر قسم مسله هغه به حل شي. نو هغه مسله څه ده؟ نو ډېر ملګري موږ ته دې باره کې هم کمنټس کوي وایي یاره قاري صاحب زما ویښته چې کوم دی ورو هغه زما د سر نه وځي، زه چې کله ویښته اینځمه زما ډېر زیات ویښته وځي، بیا چې زه که منظومه بیا هم وځي، زما ویښته لاړه ختم شو او ګنجې شومه، د دې لپاره راته څه وظیفه وښایه. بیا داسې قسمه خلک هم وي هغه وایي یاره قاري صاحب زما ویښته دي خو دا چې کله غټېږي نو دا دوه سره کوي، دا خرابېږي، د دې لپاره څه عمل راته وښایه. درېیم نمبر داسې قسمه خلک هم راشي هغه وایي قاري صاحب زما ویښته چې څومره غټېږي هغه کلر بدلی، هغه پمنېږي، خرابېږي، د دې لپاره راته څه وظیفه وښایه. نو دا ډېره اسان عمل دی. د هغې نه مخکې زه دا خبره کول غواړم کله چې تاسو دا عمل وکړو نو تاسو به کله چې تاسو بیا په تیلو باندې زه تاسو ته هغه وظیفه ښیم، خو کله چې دغه تیلو باندې تاسو سر وینځو نو بیا به دا اوبه سایډ ته غورځوئ، یا بره په چت باندې تاسو څه کوئ خپل سر اینځئ، په خانه کې اینځئ، هغه اوبه سایډ ته غورځوئ، په نالو کې مه کوئ ځکه د الله کلام پې ولولئ. کله چې په دې باندې د الله جل جلاله کلام دا ووایې او بیا په دې باندې دم کې نو بیا به څه کې دا اوبه به بیا سایډ ته غورځي، دا به په نالو کې نه غورځي ځکه دا د الله جل جلاله کلام دی. نو هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی چې د سورې لیل واللیل اذا یغشا دا سورت چې کوم دی دا په 13مه سپاره کې دی. دا به څه وکړي؟ دا به 41 پیرې به دا تیل به په دې باندې دم کړي او انشاءالله هره ورځ دا مالش کوه د ماسخوتنې او سر بیا وینځه. ته ګوره 21 ورځې دا عمل وکړه انشاءالله د الله په حکم سره به ستاسو د سر هر قسم مسله چې وي دا به الله جل جلاله حل کړي. نو که دا ویډیو د چا خوښه شوي د هغې خدمت کې دا هم عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.